Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Sarir. زه تاسو ته نن د 10th کیمستري چپټر نمبر 9 کیمیکل ایکولیبریوم ډیسکس کوم چې کیمیکل ایکولیبریوم چې کوم دی دا څه ته وایي. د کیمیکل ایکولیبریوم د شروع کېدو نه مخکې یو څو ټرم چې کوم دی هغه پړاو یو څو ټرم به زده کوو. اولنی ټرم پکې څه دی؟ اولنی ټرم دی کیمیکل ریاکشن. چې کیمیکل ریاکشن څه ته وایي؟ کیمیکل ریاکشن سمپل ډیفینیشن دلته کې ما لیکلی دی چې کیمیکل ریاکشن هغه پروسس دی چې په هغې کې د یو سبسټانس په کیمیکل کمپوزیشن کې چینجز راځي او د هغې په نتیجه کې تاسو ته یو نوی سبسټانس چې کوم دا څه کېږي هغه فارم کېږي، هغه جوړېدی شي. موږ به هغې پروسس ته موږ څه وایو؟ هغه پروسس ته موږ کیمیکل ریاکشن ورته وایو. یا کیمیکل ریاکشن موږ هغې ته وایو چې کله یو سبسټانس کیمیکل کمپوزیشن کې چینجز راشي، په هغې چې کوم اټمونه موجود دي په یو سبسټانس کې، هغه اټمونه ریارینج شي، هغه اټمونه چې کوم دی د هغه خپل پلیس چې کوم دا څه کې ډسپلیس کوي او د هغې په نتیجه کې یو نوی څیز جوړ شي، موږ څه وایو؟ کیمیکل ریاکشن ورته وایو. یا کیمیکل ریاکشن موږ هغې ته وایو چې اوډ سبسټانس په یو سبسټانس دی په هغې کې اوډ بانډونه څه کېږي؟ بریک ډاون کېږي او د هغې په نتیجه کې نوي بانډونه جوړېږي او د نوي بانډونو په نتیجه کې یو نوی سبسټانس جوړېږي، هغې ته موږ څه وایو؟ کیمیکل ریاکشن ورته وایو. یا کیمیکل ریاکشن موږ هغې ته وایو چې اوډ سبسټانس ډسافیر کېږي او new substance appear کېږي. the disappearance of old substance and the formation of new substance, this is known as chemical reaction. دې ته موږ څه وایو؟ کیمیکل ریاکشن ورته وایو. په کیمیکل ریاکشن کې به نوی څیز چې کوم دا څه کېږي جوړېږي به. بیا د کیمیکل ریاکشن چې کوم دی د دې 2 پارټس دي، یو دی ریاکټنټ او بل دی پروډکټ. ریاکټنټ څه ته وایي؟ فار ایگزامپل د جنرل ریاکشن دی په دې کې د A and B دا چې کوم داسې دا ریاکټنټ دی. دا ریاکټنټ هغه سبسټانس دی چې هغه په یو کیمیکل ریاکشن کې څه کېږي؟ کمباین کېږي. دلته کې ما ته ویلي چې دا سبسټانس ډیټ کمباین ان ا کیمیکل ریاکشن، هغه سبسټانس چې هغه په کیمیکل ریاکشن کمباین کېږي. تاسو دې ته وګورئ دا A او B چې کوم دا سره دا ریاکټنټ دی، ریاکټنټ چې دا په کیمیکل ریاکشن کې کمباین کېږي دی ورسره میلاویږي او دې په نتیجې څه جوړېږي؟ یو نوی څیز جوړېږي. نو هغه نوی څیز چې جوړ شي، هغه نوی سبسټانس جوړ شي، ته موږ څه وایو؟ پروډکټ ورته وایو. نو یو دی ریاکټنټ او بل پارټ چې کوم دی څه شی دی؟ هغه دی پروډکټ. نو پروډکټ چې کوم دی هغه سبسټانس دی چې د کیمیکل ریاکشن په دوران کې هغه څه شي جوړ شي، یو نوی څیز چې کوم جوړ شو، یو نوی څیز چې کوم د کیمیکل ریاکشن په دوران کې کوم پروډیوس شو، موږ به هغې ته څه وایو؟ موږ هغې ته پروډکټ ورته وایو. اوس تاسو دې ریاکشن ته وګورئ، A پلس B خو ریاکټنټ دی، کنه دا 2 سپیشي راوځي شوي دي، د دې نه یو نوی سپیشي جوړ شوی دی C پلس D. دا C پلس D چې کوم دا څه دا پروډکټ دی. نو دې از ا هول پروسس څنګه سوی دی؟ از ا هول پروسس څنګه کیمیکل ریاکشن ورته وایو. دا خبرې یاد ساتئ چې کیمیکل ریاکشن چې کوم دی دا موږ په کیمیکل ایکویشن باندې څه کوو؟ ریپرزینټ کوو به. اوس چې کوم کیمیکل ایکویشن لیکو نو په کیمیکل ایکویشن کې به ریاکټنټ لیفټ سایډ ته لیکو او پروډکټ چې کوم دی دا به کوم سایډ ته لیکو؟ رایټ سایډ ته لیکو. اوس دا دواړه ریاکټنټ او پروډکټ به د یو بل نه سپریټ کوو په څه باندې؟ په یو ایرو باندې. او دا ایرو چې کوم دی دا ماته څه ښیي؟ دا ماته ډایریکشن اف ریاکشن راته ښیي چې ریاکټنټ چې کوم دی دا څه ته کنورټ شوی دی؟ پروډکټ ته کنورټ شوی دی. د دې ریاکټنټ چې کوم دی دا پروډکټ څه شوی؟ دا جوړ شوی دی. ماته څه ښیي؟ ما ډایریکشن اف ریاکشن راته ښیي. نو دې ته زه څه یم؟ دې ته زه اټ از کالډ کیمیکل ریاکشن. دې ته زه څه یم؟ کیمیکل ریاکشن ورته یم. بیا تاسو په دې چپټر کې چې کوم دی موږ د کیمیکل ریاکشن په دې کیمیکل ایکولیبریوم کې د کیمیکل ریاکشن 2 ټایپ څه کوو؟ ډسکس کوو به. اولنی ټایپ څه شی دی؟ اولنی ټایپ دی ریورسیبل ریاکشن او سیکنډ ټایپ چې کوم دی هغه دی ریورسیبل ریاکشن. خو اول دی ایریورسیبل ریاکشن موږ څه ته وایو؟ ایریورسیبل ریاکشن هغه ریاکشن دی چې په هغې کې به ریاکټنټ چې کوم دی څه ته کنورټ کېږي؟ پروډکټ ته کنورټ کېږي. د کیمیکل ریاکشن in which reactant can form product. هغه کیمیکل ریاکشن چې په هغې کې ریاکټنټ چې کوم دی څه ته کنورټ کېږي؟ پروډکټ ته کنورټ کېږي. نو دغه ته څه وایم؟ دغه ته زه ایریورسیبل لکه واپس چې کوم دی واپس پروډکټ چې کوم دی واپس په ریاکټنټ نه کنورټ کېږي، پروډکټ چې کوم دی واپس نه ریکمباین کېږي، یا پروډکټ چې کوم دی واپس ډیکمپوز کېږي نه، واپس ریاکټنټ نه کنورټ کېږي. ریاکټنټ به څه ته کنورټ کېږي؟ پروډکټ ته کنورټ کېږي. په 1 وی کې چې کوم دی دا ریاکشن څه کېږي؟ په 1 وی کې چې کوم دی دا ریاکشن فاینلایز کېږي. نو دغه ته موږ څه وایو؟ دغه ته موږ ایریورسیبل ریاکشن ورته وایو. فار ایگزامپل اهم ایگزامپل دی، د ایگزامپل تاسو وګورئ. دا څه شی دی؟ کیلشیم کاربونیټ دی. کیلشیم کاربونیټ ریاکټنټ دی چې دا کله ډیکمپوز شي چې دې لکه موږ مسور کو هیټ ولې ورکو، چې کله دې موږ هیټ ورکو. فار ایگزامپل دلته کې تاسو یو فلاسک دی، په دې فلاسک کې ما څه اخیستی دی؟ CaCO3 چې کوم دی دا به کې ما څه کړی دی؟ دا به کې ما اخیستی دی. دې به څه ورکړم؟ دې ته زه هیټ ورکړم. څه ورکړم؟ هیټ. چې کله ما دې هیټ ورکو
نو دا CaCO3 چې کوي دا به څه کېږي دا به ډیکمپوز کېږي کنورټ کېږي به څه ته به کنورټ کېږي CaO ته او CO2 ته. اوس دا CO2 چې کوي دا به ان د فارم اف ګیسیس چې کوم دی دا د فلاس نه ریموو کېږي ځکه چې دلته کوه ما د فلاس چې کوي دا څه دا اوپن فارم کې دی درې پس ما کارب چې کوي دا نه د کړي فټ کړي نو دی وجه نه کاربن ډای اکساید ان د فارم اف ګیسیس فارم به څه کېږي ریلیز کېږي به. نو such type of reaction is known as چې دا reaction چې کوي دا irreversible reaction دی ځکه چې reactant به څه ته کنورټ کېږي پروډکټ ته کنورټ کېږي دا به دا پروډکټ چې کوم دی دا واپس reactant ته نه کنورټ کېږي. نو دې reaction څنګه سوی دې reaction څنګه irreversible reaction وته وایو. او د سیکنډ ایگزامپل ته ګورئ د سیکنډ ایگزامپل چې کوم دی په دې کې هایدروجن دی اکسیجن دی دوه یو بل سره میلاویږي کیټلز پکې انوالي لیتیم کیټلز پکې انوالي in the presence of heat څه ته کنورټ کېږي واټر ته کنورټ څه ته کنورټ کېږي واټر ته. خو دا واټر چې کوم دی دا واپس اگین به ډیکمپوز کېږي نه واپس چې کوم دی دا به हाइड्रोजन ऑक्सीजन न कन्वर्ट कीगी. नो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शन आगे तो है कि रिएक्टेंट बस कन्वर्ट कीगी फ्रॉड थे कन्वर्ट कीगी वापस फ्रॉड से कम दे वापस वा रिकम्बाइन कीगी या डिकम्पोज कीगी ना वापस से कम दे दवा रिएक्टेंट ने कन्वर्ट की इन डायरेक्शन तुम सही दे दूंगा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है. उस इरिवर्सिबल रिएक्शन यो सो क्रिस्टलिस्टिक चाहे इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर څنګه پیژنای نو دې په اولنې کریسټلیسټک دا دی چې इरिवर्सिबल रिएक्शन کې به रिएक्शन په ون ډایرکشن کې وي د لیفت نه به رائټ طرف ته ځي لکه مطلب دا دی چې د ریکټنټ نه به پراټ طرف چې کوي ته کنورټ کیږي. نو دې रिएक्शन څنګه سویو دې څنګه इरिवर्सिबल रिएक्शन وته وایي چې रिएक्शन د لیفت نه رائټ طرف ته کیږي کنورټ کیږي شي مو کیږي شي. سیکنډ کریسټلیسټک ته ګورئ it is represented by single arrow. The irreversible reaction چې کوي داونګه په سمې ظاهرو په arrow باندې داونګه په arrow باندې شو کوی reactant arrow او product. It means the reactant څه شوی دی decompose شوی دی دا product جوړ شوی دی واپس چې کوم دی دا we again نه convert کیږي شي ستا reactant ته. نو دې څنګه سویو دې څنګه irreversible reaction وته او داونګه په سمې ظاهرو په arrow باندې په single arrow باندې دا هیټ تاسو څخه direction of reaction راځي دا هیټ تاسو ته پراټ چې کوم دا ته پوینټ کی چې پراټ چې کوم دا کم سیټ ته دی د هیډ سیټ ته دی. نو اټ از ریپرزینټ بای سنگل ایرو. بل تر دغه چې کوم دی هغه څه شی د کریسټلیسټک تر دی چې ریاکشن مکمل کمپلیټ پی لکه مطلب چې سونا مونږه ریکټنټ اغستې دي نو هغه ریکټنټ چې کنده به از ا هول کمپلیټ کیږي از ا هول چې کنورټ کیږي چې ته کنورټ کیږي پراټ ته کنورټ کیږي. نو دا ریاکشن چې کوم دی چې سونا اماونټ اف reactant تاسو اغستري هغه اماونټ اف reactant به کنورټ کیږي ستا از ا هول به کمپلیټلی کنورټ کیږي پروډکټ ته. نو ځکه دې څنګه سوی کمپلیټ ریاکشن وته نو همیشه irreversible reaction چې کنده وسی دا به کمپلیټ ریاکشن وي. بل پدې کې په irreversible reaction کې به equilibrium phenomenon غوښنه ډیسکس کو په equilibrium phenomenon چې کنده په reversible reaction کې کو پدې کې به reactant او د product چې کنده دی ریټ په سیم نه only 1 week of reaction کیږي نو په دې وجه باندې equilibrium چې کوم دی په دې کې نه اسټابلیش کیږي. نو equilibrium only په reversible reaction کې چې کنده په کې اسټابلیش کیږي په irreversible reaction کې وداني جنې چې کنده ډایرکشن وسی فاست ریاکشن وي ډایرکشن وسی کیږي دا ډېر کویک کیږي د ریاکشن سپیډ چې کنده وسی جنې دی با سیوا بي. نو په نیکسټ مووی کې چې کوم دی د دې لیکچر په نیکسټ مووی کې به مونږه reversible reaction چې کنده ډیسکس کو. امید لرم چې تاسو به د دې هدا پوره پوه شئ.